نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. زما ډیر قابل احترام مشران کشران خویندورونو، یقینا ډیر بابرکت محفل له په دې حواله سره چې الله پاک مونږ او تاسو ته د دغه عظیم رکن بیت الله شریف او د هغه مقدس مقاماتو د زیارت توفیق راکړي. یقینا د دغه زیارتونو خپل تقاضی دي او د هغه خپل آداب او عظمت او احترام دي چې هغه زموږ مخې ته موجود وي. یقینا دا به زموږ دپاره ډېر یو لوی د سعادت ذریعه به وي زموږ دپاره. نو کوشش به دا کوو چې د عمرې په حوالې باندې کم احکامات دلته مونږ زده کوو نو چې دا زموږ په ذهنونو کې او چې په ذهنونو کې زموږ موجود وي نو یقینا هلته به مونږ ته مشکلات نه وي. خو د دې دپاره دا یو تربیتي کلاس چې دی نو هغه منتخب شوی د هغې سټارټ مونږ الو. تاسو به د سکرین ته ګورئ، په دې کې به بنیادي څیزونه راځي او د هغې وضاحت چې دی نو هغه به تاسو ته کېږي. یو خو بلکل په ابتدا کې تاسو ګورئ واتموا الحج والعمرة لله، د الله پاک حکم دی څنګه چې د مانځه د روژې د زکات حکم دی او داسې د حج او د عمرې هم حکم دی چې تاسو حج او عمره وکئ، پوره کئ خالص د رضا الهي دپاره. نو د ټولو نه اول چې کله موږ د دې ځای نه ځو نو پکار دا ده چې زموږ نیت بالکل خالص وي، د هر قسم ریاکارۍ نه، نمود، نمایش نه، د هغې نه بالکل پاک وي. او دا توفیق چې الله تعالی موږ له راکړی دی نو یقینا بار بار دی د الله تعالی شکریا ادا کوو چې یا الله تا په موږ باندې خپله پیرزونه وکړه. اوس په دغې حوالې باندې د الله تعالی رضا الله رب العزت خپل رضا موږ ته نصیب کړي. او حدیث مبارک کې هم راځي انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف حدیث دی چې د ټولو عملونو دارومدار چې دی هغه په نیتونو باندې دی. نو اولنۍ خبردار زموږ نیت خالص د رضا الهي دپاره. نو دغه به بنیادي خبره زموږ دی چې زموږ نیت بالکل خالص وي. وس چې کله د عمرې حکم وي چې یاره عمره په چا باندې لازمي ده نو ظاهره خبره ده چې کم صاحب استطاعت وي د هغه وس کېږي د لارې د خرچې، د ټیکټ، د هغه ځای د اخراجاتو، دغه شانتې چې کم بچي پاتې کېږي د هغې د اخراجاتو د هغې وس کېږي. نو په داسې کس باندې په ټول عمر کې یو پیره عمره کول څه دي؟ دا سنت دي او بعض علما حضرات فرمایي چې دا واجب دي. او بیا بار بار عمره کول چې دنو څه دي؟ هغه مستحب دي. نو دا خو د عمرې په حوالې باندې حکم شو. اوس د عمرې فضیلت سره چې کله مونږ عمره کوو نو د عمرې فضیلت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس یو مسلمان رور او خور عمرې کوي نو د یوې عمرې او د بلې عمرې په منځ کې چې څومره ګناهونه کړي نو دا عمره چې د دپاره د دغې ګناهونو کفاره وګرځي او الله تعالی د ګناهونه معاف کړي او د دواړو عمرو په منځ کې چې د ده نه کم ګناهونه شوي الله تعالی هغه دی د هغې نه پاک کړي او بیا د حج مبرور بدله چې ده نو څه دی هغه جنت دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ارشاد مبارک دی چې حج او عمره
کون کې خلک چې دي دا د الله تعالی میلمانه دي نو دا یو لوی پزړه کې خودل غواړي چې مونږه التزو نو موږ د الله تعالی میلمانه یو او یقینا د چا کار چې څوک میلمانه راشي نو میزبان دا هغه ډیر خیال ساتي چې هر زما دا میلمه خوشاله نو یقینا چې توفیق راغې نو زهره خبره چې موږ د الله تعالی میلمانه یو نو د حج او د عمره کوون کې خلک چې التزینو دا د الله تعالی میلمانه دي او دا خبره څوک کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي کچری تاسو د الله تعالی نه التکی څه قسمه دعا غواړي الله تعالی به قبلای او تاسو د الله تعالی نه د خپل ګناهونو څه قسمه مغفرت غواړي الله تعالی به هغه مغفرت سره هغه به قبلای یعنی تاسو مغفرت پکې نو دا د ډیر احادیث ته یو دوه احادیث ته مدل تر اوچت کړی دي چې ټایم زمو سره کوته ده او خاص ته نو په دغه والی باندې ډیر احادیث سره هغه موجود دي مخکې وس چونکه منګه زو عمره لا نو د عمره د ادایګۍ طریقه صدا نو د ټولو نه اول خدا خبر یاد ساتي چې کله منګه عمره لزو نو په عمره کې سلور بنیادی خبري لازمی او ضروری دي په عمره کې دو فرض دي او دو پکې واجب دي دو پکې فرض دي او دو واجب دي نو چې فرض د سړی نه پاتې شو عمره د سر نه ونه شو او دسی واجبات دي گویا کی دا سلور وانا ارکان چی دی کمی بنیادی ستنی چی دی دا انتہائی لازمی او ضروری دی بغیر د دینه د عمره تکمیل چی دی سده آغا نکیگی نو پکار داره چی دا سلور خبری زمون مخیطه د ټولو نه اولنی خبر سده د میقات نه د عمره احرام تړل د میقات نه د عمره احرام تړل وس میقات ستو نو غای دی را روان دی دویم چې احرام وتړو تلبیه اوی دا غین ورستو د مسجد حرام ته ورسېدو بیت الله شریف ته نو دی به د بیت الله شریف نه طواف کوي و چکرې به وایي دریم د صفا مروه سعی هلته چې کم صفا مروه ده هلته کې به د سعی کوي د صفا نه به مروه ته ځي د مروه نه به صفا ته ځي دا هم لازمي دي او آخر کې څلورم حکم چې دی نو هغه څه دی سر خریل دي یا ویښته څه دي واړه کول دي د نارینهو دپاره او د زنانو دپاره چې کوم حکم دی نو هغه دی هغه وس اداره روان دي خو دا څلور بنیادي خبرې به زموږ مخې ته دا د عمرې ارکان دي وس اولنۍ خبره چې کله وشوه چې یاره د میقات نه به دغه عمره کوونکی دا معتمر چې دی دی به احرام تړي نو میقات څه دی نو میقات هر هغه مقاماتو ته ویلی کېږي چې هلته حجی یا عمره کوونکې خلق حضرات چی یا زنانۍ زمو خویندې او میندې د هغې نه احرام تړي هغه ځای ته میقات وایي اوس دا تصویر چې تاسو ته راځي که نه نو میقاتونه تقریبا 5 دي دا تصویر چې تاسو راځي دا د مدینې منورې میقات دی چې کله د مدینې منورې نه څوک راځي د هغه طرفونه څوک راځي د شام وغیره د دې نه نو د هغې دپاره دا سره دا میقات دی نو گویا کې میقات په اعتبار سره پوره دنیا شریعت اسلامیه په دریو حصو کې تقسیم کړي ده یعنی د ځمکې په څو حصو کې تقسیم کړي ده په دریو حصو کې یوه حصه د حرم حرم تاسو به لاړ شئ تاسو ته به اندازه ولګي چې کوم حدود حرم شروع کېږي نو باقاعده هلته کې نشانې لګېدلي دي او نشانې بورډونه هم لګېدلي چې دا حدود حرم دي کم چې خانه کعبې ته ځي سره 23 میل فاصله کې دي سره 8 میل فاصله کې دي د ټولو نه نږدې چې دی نو تقریبا 7-8 کیلومتر چې دی نو هغه مسجد عایشه ده تنعیم ده ان شاء الله دا هغې توفیق به هم تاسو له درکړي نو یو د حدود حرم د مکې نه 4 چاپېره مطلب د مروه پورې او داسې جعرانه پورې چې څوک تلي هلته کې چا وخت تېر کړی نو هغوی ته پته ده 4 چاپېره دا حدود حرم دي تنعیم شو وغیره او دیخوا بیا شمیسی ورته وایي د هغه ځای نه بیا د سری دا حدود حرم دي بیا د حدود حرم نه بهر او د میقات په منځ کې چې کوم ځای دی هغې ته وایي حل لکه جده چې موږ وایو نو جده حل ده د هر یو جدا جدا احکامات دي او د حل نه بهر چې پوره دنیا ده څومره لکه اوس مدینه منوره چې ده نو دا سره دا په میقات کې ده بیا د دینه بهر لکه اوس پاکستان دی هندوستان دی شام یمن ایران وغیره چې څومره ملکونه دي دې ته وایي آفاق دغه ورته وایي آفاقي ځایونه دي دې ته آفاقي وایي چونکې موږ چې یو نو موږ په آفاقو کې راځو ځکه موږ د حرم اوسېدونکي خلک هم نه یو
مطلب د مکی مکرمه اوسیدونکو خلق نه یو، ځکه مکی مکرمه خلق ټول سری حرم والدي او نه حلیو چې موږ د میقات مطلب چې کم افاقی دي د میقات یا د حرم په مس کې موسیګو موږ هغه نه یو، موږ د میقاتونو نه بهر یو. نو چې د میقات نه بهر یو نو موږ افاقی شو. نو د افاقی د پاره بیا څه احکامات دي؟ نو هغه احکامات وسدي د ټولو نه اولنې خبره خدا ده چې د پاکستان نه چې کم خلق زی عمره لا یا حج لا نو د هغو میقات چې دی هغه یلملم دی او نن سبا هغې ته وایي سعدیه. دا د مکې مکرمې نه تقریبا په 120 کیلومتر فاصله کې دی، لرې دی. خو عموما چې کله موږ په هوایي جهاز کې ځو نو هوایي جهاز کې یلملم دا میقات چې دی دا په سمندر راځي. نو لہذا د هغې دپاره بیا احکامات څه دي چې موږ به احرام کوم ځای تړو. نو اوس د هغې دپاره مزید احکامات دي. اوس چونکې تاسو دا ذکر کړی شو چې دا فرض دی چې کله موږ عمرې له ځو، څنګه چې موږ باندې مونځ فرض دی، نو کله چې موږ عمرې له ځو نو د هغې دپاره لازمي دا دی چې موږ احرام وتړو. نو د احرام د تړلو طریقه څه ده؟ د احرام د تړلو طریقه، خو د احرام د تړلو د طریقې نه مخکې یو څو بنیادي خبرې دي د هغې به خیال ساتل پکار. گویا کې د احرام د تړلو نه مخکې طهارت او سری د صفایي به خاص خیال ساتو. لکه اوس مثال په طور ترخونو ویښته شو یا نور چې کوم اضافي ویښته دي هغې بالکل صاف سوترای شوه، بیا نکونه کټ کول شو او د سنت مطابق غسل کول شو، لامبل شو. او د هغې نه علاوه دا سنت دی که سړی اودس وکړي نو هم لکه څه مسله پکې نشته. نو د ټولو نه اول د احرام د تړلو نه مخکې د صفایي خیال ساتل سړي د بدن او دغه شانتي د نکونو چې دا صفایي موږ وکړو، ځکه په حالت د احرام کې بیا موږ دا نشو کولی. جی بیا د احرام تړلو طریقه څه ده؟ نو د زنانو او د نارینو چې دا د زنانو احرام خو هم دغه چې دي په کمې جامو کې لاړو، د دې چې کم لباس دی په هغه لباس کې لاړو، هغه پاک صاف لباس او د هغې نه وروسته صفایي سوترایي غسل وغیره دا ټول کړي او دغه لباس د هغې دپاره سره دغه احرام دی. په هغې کې تور سپین وغیره دا نشته چې څنګه لباس دی دغه لباس کې به دا څه کوي، دا به نیت تړي. اوس هغه نیت به څنګه کوي هغه به کوو، خو د سړو دپاره څه طریقه ده؟ تاسو د احرام مال راکړئ لږ ساعت یو ساعت د سړو طریقه چې ده دا عموما اکثر په دې کې یاره یې که نه چې دا سازر دی اوس زمونږ اوس دا په دې محاذاتو کې دا تړل غواړي دغه شانتي یې داسې اوچت یو طرف ته یا ښي طرف ته داسې یا دې طرف ته ګورې ورته چې دا به داسې بالکل برابر شي. داسې دا چې برابر شو داسې په دې ځای کې به یې دا ورسوي داسې دقه شانتي سیټ دا یې ونیو دا بیا داسې کوي. اوس دا طرف نیولی دی، دا اوس نیولی دی، صحیح شو جي؟ دا بیا داسې دقه شانتي دا به بیا موږ داسې راغونډ کړو داسې بس دا اوس اوچت شو. دا نو په دې سره دا شي که نه دا بیا نه غورځېږي او په دې کې دا خپې تګ راتګ تلل وغیره چې دي که نه دا پکې هم څه مسله نه. بیا به دا روانو دا سازر چې دی دا به دغه شانتي خورو. دا موږ واخیستو دې طرف ته او داسې موږ دا بس دا احرام. اوس چې کله بیا موږ طواف کوو د طواف په ټایم کې به بیا موږ دا یو اوږه چې ده دا به څه کوو دا به خالي کوو دا ښکاره کوو دا به دغه شانتي په حالت د طواف کې د دې نه علاوه چې احرام مه تړو هم به اوږه پټوي. بیا چې کله دغه وشو طواف وشو او سعی ته ځي نو په هغې کې به څه هم به اوږه څه پټوي او ټوپۍ خو به نه یې که نه سر به ښکاري. یو دا نو دا د دې څه شوه دا طریقه شوه. بیا هم که وروسته څه دغه بیا په هغې باندې بحث وکړو. د دې نه علاوه اوس دغه طریقه ده. اوس د دې لپاره مونږ
دا دیزی کې اکثر د سامان یا خودو لپاره یا مثال په تور پاسپورت یا نور څه اهم څیزونه دا غیر لپاره بیا هغه بټوي نو هغه بټو په لپاسه سره دي څه کوي هغه په ورواچي ولکه دا مضبوط د کول واړی کنه چې ریسی مضبوطی نو دا بیا خطر نه دی د کولا ویدو نو طریقې دا ده وس دا وګچ ښکارا کینو دا بصریف په طواف کی چې کله طواف کوي د طواف نه علاوه احرام مخ کی چې کله بیت الله شریف ته سړی کوزیږي کنه او بیت الله شریف ته مخامخ شو بس الته کې بده دغه کې د بیا شروع کوي بیا دغه طریقه سره نو په دې طریقې باندې سره دا احرام تړل دي او د زنانو د پاره چې د دې کم لباس ته اقل لباس به صاف سوترا داغین علاوه بیا دا سکه نیت کوي ها کله چې احرام وتړل شي خو د دې نه مخکې چې مونږه یو خبره بل وکړه چې یاره صفایي سوترایي یاده نو چونکې تلل خو بجاز کې نو عموما اکثر خلک احرام تړي الته کې اسلام آباد کې مطلب په ایرپورټ کې خو دا غیره لپاره پکاره چې د صفایي سوترایي او د غسل وغیره چې دا چې په کور کې وکړي د ټول نه بخي چې الته کې اکثر ازدحامي ګڼي نو تکلیفي نو د دې ځنه چې سړی برابر تلی صرف الته بیا د نیت خبره نو د احرام د تړلو نه وروسته بیا 2 رکعاته مونځ کول سری هغه دي او بیا د عمرې نیت کول دي بلکې کله چې مونږ د سفر آغاز کو د کور نه مونږ شروع کو نو ظاهره خبره د مخ مسافر شو کنه نو مسافر شو نو چې کله مونږ د کور نزول نو په کار چې مونږ 2 رکعاته نفل وکړو او بیا ډېر په ادب او احترام سره د کور نه راوځو او بیا که په دې منځ کې څومره منځونه راځي نو هغه منځونه به مونږ 2 رکعاته کوو د سهار مونځ خو الریډي 2 رکعاته فرض دی خو د ماسپخین مونځ د مازیګر مونځ هغه به 2 رکعاته کوو ځکه دا د مسافر حکم دی او د ماښام په هغې کې کموت نه کېږي هغه 3 رکعاته مونځ دی دا د مسافر دپاره حکم دی او هغې دپاره دا چې کم کس د 15 ورځو نه په یو ځای کې کم قیام کوي نو هغه به د سفر مونځ کوي یو به د دې خبرې احتیاط کوو نو د احرام د تړلو نه وروسته به بیا 2 رکعاته طریقه سره 2 رکعاته نفل به وکړو او د هغې نه وروسته بیا د عمرې نیت وکړو وس د عمرې نیت سره اللهم لبیک عمره اللهم لبیک عمره ای الله زه د عمرې دپاره حاضر یم که بالفرض د عربۍ الفاظ نه ورځي بل دا دی اللهم اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني ای الله ما د عمرې اراده کړې ده دا ما ته آسان کی او زمانه قبول کی نو کا پاربای کې نه ورځي نو په پښتو کې هم سړی ولی شي چې یا الله زه عمرې ته حاضر شوم او یا الله دا عمره ما ته آسانه کی او یا الله دا عمره څه کی زمانه قبوله کی بس دا نیت شو خو بیا د دین وروسته به د تلبیه وایي دا پکې انتهایی لازمي او ضروري ده د تلبیه نه بغیر بیا څه نه ځکه چې احرام تا وتړو اسې احرام دی اچولی تا تلبیه نه ده ویلي نو ته په حالت د احرام کې نه په حالت د احرام کې به کله چې کله تا دا تلبیه ووي تلبیه کومه وردا ده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك 3 پیری وداوي بس د په حالت د احرام شو معنی سره زه حاضر یم اے الله زه حاضر یم ستا شریک نشتا زه حاضر یم بشکا هر قسم تعریف او هر قسم نعمت او هر قسم بادشاہي چې دا غستا د پاره دا استاد څوک شریک نشته نو دا به کم از کم یادول غواړي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك چې کله دا تلبیه وي نو په د باندې د احرام د تړلو چې څومره احکامات هغه په د باندې وس جاری شو د باندې چې بعضی کم جایز امور او هغه جایز امور وس د نشي کولای د نه لکه اوس د سړو دپاره کم جامع اغوستل شو د اغوستل نشي کولای او دا لبیک اللهم لبیک دا به د ورد وي سړی به په زوره زوره وي په داسې انداز کې لبیک اللهم لبیک زنانه بالکل په داسې انداز باندې چې په خپله اوري او دا ورد چې دی دا ذکر د تلبیې دا به د کم ځای پورې کوي تر هغې وخته پورې به کوي تر څو پورې چې دی حرم شریف ته ننوځي او مطاف کم ځای کې چې طواف کوي طواف ته کوشي او د بیت الله شریف باندې د نظر ولګېد بل د هغه ځای پورې به تلبیه وایي نو عموما اکثر د ایرپورټ نه هلته کې خلک احرام وکړي او بیا لګیایي نو دې کې عامې خبرې بیا دا نه پکار د الله تعالی کور ته سړی تلل غواړي یو دغه طریقه هم دا بله داره که بالفرض سړی د ایرپورټ نه احرام وتړي د کور نه هم تړلی شي ځکه دا بهر د هر ځای نه تړلی شي نو دی که بالفرض وایي چې نه زه ما خو احرام تړلی دی یا د احرام دپاره زنانو کمې کپړې چې دي هغه اغوستي دي خو زه لا تلبیه نه ویم
نو اکثر په جاز کې اعلان کې تقریبا نیمه غنټه یا غنټه چې فاصله راشي نو هغه ته وایي چې یاره عمرې والا څوک نو هغه احرام وتړی مطلب یې نیت وکړي نو په جاز کې بیا هم ویلی شي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک بیا دی په حالت د احرام کې شو نو یوازې دا نه چې بس سازرونه واغوستو بس دی په احرام کې شو دا خو علامت ده اصل د احرام چې څومره احکامات راځي نو هغه د تلبیه په نتیجه کې به راځي درې پیرې به دا وایي نو کده د ایرپورټ نه ووی نو دی په حالت د احرام کې شو کده یا لملم ته نږدې شو جاز کې اعلان وشو کڅوک اعلان کوي که نه کڅوک عمرې والی نو هغه دې څه چل وکړي هغه دې د عمرې نیت وکړي نو هلته چې نیت وکړو ته په حالت د احرام کې شوې او دا تلبیه دې ته تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک دا به تر هغې وخته پورې د ذکر یي تر څو پورې چې دی خانه کعبې ته مخامخ شي او خانه کعبه ویني جی دا د عمرې نیت شو مخکې ها و چې کله احرام تاسو وتړو مطلب په حالت د احرام کې شوي تاسو تلبیه ووي په تاسو باندې کم کم څیزونه وسري ممنوع دي منع دي په هغې کې اولنۍ دا چې خوشبو به نه لګوئ د خوشبو استعمال به نه هر قسم خوشبو ها البته که یو سړی د احرام نه مخکې غسل کړی دی مطلب غسل یې وکړو ځان یې صاف سوتره کو په هغه ټایم کې د په بدن باندې خوشبو ولګوله سازرونه مازرونه نه دي اغوستي نو هغه ټیک ته خو چې بیا کله دا سازرونه د احرام وتړل او دی نیت وکړو تلبیه یې وویل نو د هغې نه وروسته به دا کارونه نه کوي خوشبو استعمال به نه کوي که نه بیا به دم راځي دم بیا څه ته وایي هغه درته زه اوس وایم ناخون مطلب نکونه به نه کټ کوي د جسم نه به نور اضافي ویښته نه لر کوي مخ به نه پټوي د سړو دپاره خو آلرډي د سر پټېدل هم نشته خو د زنانه دپاره دا حکم دی چې هغه به هم مخ نه پټوي بیا خاص تعلق د ښځې د خاوند په منځ کې هغې قایمېدل پکې هم نشته بیا هلته کې چې کم ځناور دي یا حیوانات دي په حدود حرم کې دننه د هغې وجل دا به دی نه کوي بیا د سړو دپاره د ښځو خو جو عامې کپړې دي د سړو دپاره یعنې داسې کپړې اغوستل کوم چې موږ اغوندو دا به دی نه اغوندي په حالت د احرام کې په سر باندې به نه ټوپۍ ږدي نه به پټکې ږدي نه به بل سازر داسې راوالي چې یاره زه په دې مخ وایې په سازر واچم یا لاله خوب راځي اکثر سړی ستړی که نه نو دا کار به نه کوي که نه بیا به دی جرمانه کېږي او بل دا چې داسې پیزار به نه پخپو کوي چې په هغې کې د خپې دا غونډ هډوکي یا دا طرفونه څه دي دا پټ شي دا به ښکارئ دا د سړو دپاره پکې دا وم اتم نهم دا دي او دا عام چې دي نو دا د ښځو دپاره هم دا د سړو دپاره هم دي نو دا ممنوعات احرام وایي چې کله په حالت د احرام کې شوي حالت د احرام کې مطلب څه شو چې کله دې تلبیه ووي لبیک اللهم لبیک دا دې ووي نو د هغې نه اوس به دا کارونه نه کوي تر هغې وخته پورې چې کله تا عمره نه یې پوره کړي جی بیا په دې کې یو بله بنیادي مسله د زنانو په حوالې باندې راځي د بیمارۍ په حالت کې د بیماری په حالت کې اکثر عموما داسې هم شي چې یاره بیماری راشي نو د بیماری په حالت کې دا احرام هم تړلی شي دا تلبیه هم کولی شي ځکه چې دا پکې مونځ نشي کولی لکه عام چې د روجي هم پابندي مونځ نشي کولی خو په دې صورت کې کله داسې مقرره اکثر راځي نو په هغې ټایم کې به څه نه نیت کولی شي او د نیت طریقې دا چې یاره قبلې ته مخکې دعا وکړي ځکه چې مونځ نفل نشي کولی اجازت نشته او د هغې سره سره به دا څه دقه تلبیه ووایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة والملک لک لا شریک لک بس دا په حالت د احرام کې شوه اوس دا په حالت د احرام کې شو خو چې کله دا هلته لاړه په حالت د بیماری کې ځکه چې د میقات نه خو دا په حالت که احرام دی نه و کړی مطلب یې نیت یې نه و کړی دا خو تلی نه شي او که داسې لاړو نو هلته بې دم راځي او دم دې ته ویلی کېږي دم وایي وینې ته دا به وینه تویوي خو د وینې نه مراد دا نه ده د وینې نه مطلب دا ده چې هلته کې به ګډ یا ګډه حلالوي چې یو جرم مه کې په هغې باندې یو ګډ او یو ګډه به په دقه ځای کې څه کوي حلالۍ قرباني کوي به دا جرم دی نو د دې جرم نه به ځان ساتل غواړي نو دا به په حالت د احرام کې لاړه شي خو هلته به مسجد حرم ته نه ځي مسجد حرم جومات ته به نه ځي او طواف به هم نه کوي تر هغې وخته پورې تر څو پورې چې بیماری ختم شوي نه د هغې پورې دا دغه نو چې کله بیا دا په حالت د احرام کې تړي ده او کله بیا صفایي رااله د صفایي په صورت کې بیا دا لاړه شي خپل طواف به هم وکړي او سعی او صفا مروه به هم وکړي دا هم یو صورت دی دویم صورت دا دی که بیت پرست داسې وشي چې احرام یې تړلی دی طواف یې هم وکړو خو د طواف او سعی نه ده کړي د صفا مروه په منځ کې لا سعی نه ده شوي په دې حالت کې بیماری رااله نو بیا به څه چلي نو د هغې لپاره بیا طریقه ده چې
د صفا مروه د سعی د پاره پاکیزګي شرط نه ده. پاکیزګي صرف د مسجد حرام ته د ننوتو او په طواف کې شرط ده. کبل پرس په دغه مسجد داسې معامله رااله چې طواف کړي ده او سعی لانه ده کړي، صفا مروه ته تګ نه لري کړي، نو که په داس صورت کې رااله نو د خپل سعی کولای شي او د سعی نو ورسته بیا داسه شي د دې عمره چې دا هغه به پوره شي. نو یو دا معامله شروع کی بله مزید وس یو پرس خو تاسو وکړو، احرام وتړلی شو، تلبیه وویلی شو، دا خبره ختم. وس الله تعالی توفیق راکوم بیت الله شریف ته لاړو. نو اوس بیت الله شریف ته چې کله مونږ ځو نو ظاهره خبره ده هلته کې خو د دې ځای سړی په جاز کې ځي نو هلته بیا هوټل ته ځي، اکثر عموما ستړی سفر وکړي که نه سهار د دې ځای نه وځي او یا جاز لیټ شي، تقریبا د جدي پورې 4.5 غنټې دغه لار ده. بیا د جدي نه هلته چې بیا سړی ګاډي ته خېږي غنټه یوه نیمه دغه لګي، بیا غنټه یوه نیمه بیا مکې مکرمې ته لګي، بیا چې هلته هوټل ته ځي نو ښه پوره سړی ستړی شوی. نو په دې صورت کې پکار ده چې کس آرام کوي جو هم څه مسله نه ده، هلته دې ښه ښکلی اودس تازه کړي او بیا دې راشي ستا بیت الله شریف مسجد حرم ته. نو چې کله مسجد حرم ته راځي نو د هغې بیا طریقې کار دا دی چې په خانه کعبې باندې اولنی نظر لګو مونږه. نو د هغې لپاره طریقې کار دا دی چې کله دا دغه ته راننوځي مسجد حرم ته دننه راننوځي دروازې، نو ظاهره خبره چې هغې ته راننوځي نو کوشش به دی چې زموږ نظر به ښکتی ډېر په ادب او په احترام به مونږ روان یو او ډېر په یو ولولا او په جذبه باندې چې زه د الله تعالی ملاقات لزم او د الله تعالی کور ته ځم، زم په زړه کې دا احترام او دا پروتي. بیا هلته کې ظاهره خبره چې سړی دې مطاف ته راکوزېږي د کم ځای نه دې ته مطاف وایي، دا چارچاپېره چیزي دې ته مطاف وایي. نو چې دې ته راکوزېږي نو هغه چې کله په پوډو کې سړی راکوز شي او څنګه یو حده پورې ورسي او په بیت الله شریف نظر ولګېدو نو د هغې بیا یو جدا چې چا کړي دی هغو ته پته رسي، سړي دا زړه هسې رامات شي چې دا هغه قبله ده، هغه مرکز دی چې ټول انبیا علیهم الصلاة والسلام دلته راغلي دي، دلته حج کړی دی، دلته عمره کړې ده، د دې بیت الله شریف طواف یې کړی دی، داسې اولیاء الله بزرګان دا ټول نیکان خلک دلته راغلي، جماعت صحابه دا ټول شو، د هغوی یو کردار په دې کې پروت دی. او چې څنګه په دې خانه کعبه باندې دې خانه کعبه کې په دې ځای باندې الریډي آیاتونه لیکلي، په هغې کې یو آیات دا دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قرآن حکیم آیات دی چې ته زما بنده ته ووایه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کله چې زما بنده ستا نه تپوس وکړي زما په باره کې نو ته ورته زه ډېر نږدې یم، اجیب دعوة الداع، زه د دعا کوونکي دعا قبلوم، اذا دعانی، کله چې زما نه دعا غواړي نو فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، زه قبلوم په دې شرط باندې چې د هغه ایمان وي. نو ظاهره خبره ده د ایمان سره موضوع، نو چې کله په خانه کعبې باندې نظر ولګېدو او څه قسمه دعا یې وکړه هغه دعا قبلېږي. نو په کار دا ده چې داسې جامع دعا وکړه چې اوس یو سړی دعا ځانه وکړي یا له ماله مال راکړي یا له ماله بچي راکړي یا دا یا دا، نو په کار دا ده چې داسې یو جامع دعا وکړي او جامع دعا لنډه دا ده چې کله نظر یا الله زه چې څومره دعاګانې کوم دا دعاګانې زما ټولې قبلوي. ابیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، د ټولو نه جامع دعا ده، د دنیا او د آخرت د فایدو لپاره سره دا دعا ده. نو په خانه کعبې باندې چې نظر ولګئ نو هغې وخته پورې به نظر نه لګئ، دا نه لرې کوئ تر څو پورې سره د دعاګانې ختم کړي نه. بیا به د هغې نه وروستو دا راشي دې حجر اسود ته، دې ته حجر اسود وایي، چونکې عموما اکثر خلک په هغه طرف راځي لارې دی، نو دا به کوشش کوي چې داسې راشي تاسو دې ته بالکل مخامخ راشئ، داسې مخامخ شین لیټ هم لګېدلی ورته داسې خلکو ته د دغه لپاره داسې لیکه هم تلي، هغه لیکه به نه کراس کوئ، د دې حجر اسود ته مخامخ. نو چې کله حجر اسود ته مخامخ راشئ د طواف نیت به وکئ. نو یو خو د عربی دی اللهم اريد الطواف 7 اشواط کنه، یو خو دغه دی، خو په پښتو کې تاسو وایئ ځکه چې د عربی د الفاظ یادول ګراني، او چې څنګه رالی وایي یا الله زه ستا د کور د طواف نیت کوم، د 7 چکرو د طواف نیت کوم. نو طریقه خو دا ده چې سړی راشي او دا حجر اسود ښکل کي، خو دا ګرانه ده راشي. نو د هغې لپاره طریقه دا ده چې کله دا حجر اسود ته رالی تاسو نو دې دپاره به تاسو داسې چل وکئ، استلام به وکئ، استلام دې ته وایي داسې دا لاس به حجر اسود ته دغه شانتي مخامخ کړئ او نیت به وکئ. بیا به دا لاس راوالی داسې به یې ښکل کوئ داسې، او بیا به دغه شانتي ځئ نو یو چکر به شي داسې به راشي. بیا په دې کې دی رکن یماني، دې ته رکن یماني وایي،
د دې حجر اسود سره په دې کې د رکن یمانی دا ځکه کولاوي نو که موقع ملاویده نو د هغې طریقه داره چې دې ته داسې استلام نشته خو که موقع ملاویده د لاس ایښودو نو تاسو به ښی لاس په دې باندې صرف کړئ خو رشي که نه او موقع نه ملاویده نو بیا به راځئ دلته اوس د دې رکن یمانی او د دې حجر اسود په منځ کې به کومه دعا غواړئ دغه دعا به غواړئ کومه چې موږ په مانځه کې وایو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار د دې نه علاوه تاسو چې کله طواف کوئ نو په طواف کې به کومې دعاګانې غواړو نو درېیمه کلمه به کې ویلی شئ څلورمه کلمه به کې ویلی شئ څه قسمه دعاګانې چې غواړئ په پښتو کې غواړئ په عربۍ کې غواړئ څنګه چې غواړئ خو چې د دې ځای نه دې ځای رکن یماني ته راورسېدئ دې ځای پورې نو تاسو به چل کوئ تاسو بیا دغه دعا غواړئ کوم چې په مازه کې ده چې ای زمون پروردګار زمون دنیا هم ښایسته کړي زمون آخرت هم ښایسته کړي امنګه د عذاب د اور نه موږ وساتي بیا دا و چکر دي د دې ځای نه والا داسې چاپېره شوی داسې رالی دا یو چکر شو بیا بل چکر شو ها البته څنګه چې وختي ما احرام وتړو نو په احرام په حالت کې تاسو ته ذکر شوي چې سړي به دا اوږه ښکاره کوي خو د هغې لپاره بیا د سړو دپاره استباغ هم دی استباغ وایي رمل ته رمل دې ته ویلی کېږي چې اولنۍ درې چکر چې دی لګوي نو دی به لږ په دې پوندو باندې داسې لږ داسې دغه ورته کړي داسې لکه پهلوان په شان داسې ځان دغه کوي به داسې به ځي خو کره شو نو بیا څه مسله نه ده په نفلي طواف کې د دې ضرورت نشته خو کوم چې واجب وي چونکې دا خو طواف دی د عمرې یا د حج د هغې لپاره به دی چې داسې تاویږي نو داسې به لږ دغه ځي بیا به نور عام روټین کې به دی ښه ښکلی په قلاره ځي او دغه به کوي خپل طواف پکې نو چې کله اووه چکره پوره شو دی به مخامخ دلته راغی د استلام به په هره پیره کوي استلام دی ته وایي دا به کوي دا به کوي بیا چې په اخره کې دی راغی اوومه پیره اوس دغه ځای کې حتیم شریف هم دی هغه حتیم شریف اوس به وروسته به راشي بیا د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې کومه دعا چې ده هغه هم تاسو څه شوه هغه ذکر شوه په دې طریقې به دی خپل طواف پوره کړي نو چې طواف یې پوره کړو نو دی به بیا دې سیټ ته راشي بیا ورته مقام ابراهیم مقام ابراهیم ته به راشي تاسو مقام ابراهیم راوړئ دا مقام ابراهیم دی دا مقام ابراهیم دی آلریډي به تاسو ته پته ولګي دا د بیت الله شریف دروازه ده او دا ځای چې ونو دا ځای حجر اسود و دې پورې ستاسو دغه وشو اووه چکره پوره شو اوس چې تاسو راغئ دې مقام ابراهیم ته مقام ابراهیم ته دې ځای ته اکثر پولیس ولاړې څوک نه پرېږدي خو نه چې کم از کم لکه شاته یې هڅه چې خو دغه ځای دوه رکعته طوافي واجب وي دوه رکعته طوافي واجب وي او هغه دوه رکعته طوافي واجب څه دي چې کم طواف ته وکړو د هغې نه څخه دوه رکعته طواف واجب کې په اولني رکعت کې به وایي قل یا ایها الکافرون او په دویم رکعت کې به وایي قل هو الله احد او بیا چې څومره دعاګانې غواړئ د الله تعالی نه دعاګانې غواړئ ښه په دې کې به یو خبره بله کوئ چونکې تاسو به هلته کیئ کوشش بس تاسو دی چې هلته خو لکه دلته که مونږ تلاوت کوو مونږ تلاوت د هر ځای نه کولی شو مز او نوافل مونږ هر ځای کولی خو طواف یو داسې عمل دی چې دا په دنیا کې په بل ځای کې نه کېږي کوشش بس تاسو دی چې څومره طوافونه کولی شئ بس هلته طوافونه کوئ د چا دپاره چې کوئ د خپلو مشرانو دپاره نیا نیکونو دپاره پلارانو دپاره د ژوندو دپاره د مړو دپاره چا دپاره چې کوئ طواف کولی شئ دغه شانتې دا دعا به دلته کوئ اوس چې کله دا دعا تاسو وکړه نو بیا به لاړ شئ باب ملتزم ته دا ملتزم چې دی دا تقریبا 8 فوټ د دې ځای پورې دا خلک داسې ولاړ دي دې ځای ته خو چونکې زنانه چې دي سړي هم وي نو زنانو له پکاره چې هغه د دې ځای نه ځان بچ ساتي ځکه بیا زنانه او سړي بالکل جفتېږي نو دا مناسب نه ده نو زنانه که په هغه خپل ځای باندې لږې رانږدې شي څه مسله نه ده چې داسې جقه نه جوړېږي نو د لرې نه دې ځانه دعا غواړي او که سړو ته موقع وه او ازدحام نه وه چا ته تکلیف نه و نو کوشش دې وکړي چې دې ته راورسي او ځان دا دروازې ته دا لاس داسې کړي او دا خپله سینه داسې جوخته کړي د دې سره او څه قسمه دعاګانې کوي هغه دعاګانې به غواړي او د دې مثال داسې دی که نه لکه دا ماشوم دی دا ماشوم چې اکثر زیل کوي او ون خلي په مور پورې چې مال خو به داسې اخلي او د مور دې غېږې ته او دې څه ته د دې مرۍ نه ولا لاس چاپېرې کوي جوخته چې نه ماله به دا کار کوي مور بیا مجبوره شي څه شي هغه کار کوي نو دغه شانتې دا یو عمل ده چې الله ته سړی ځان جوخ کړي چې یا الله زه کمې دعاګانې غواړم دا دعاګانې زما قبول کړي نو دا بهترین موقع دی دا موقع چې دی نو دا به نه ضایع کوئ ښه ملتزم نه چې تاسو واپس شوئ بیا به بل کار ستاسو صحیح ابي زمزم اوبه څښل
دا د مقام ملتزم په خوا کې چې کومه دعا ده نو اخو تاسو ته وویل شوي دا 8 فوټ دیوار دی کنه هلته کې دعاګانې چې څه قسمه دعاګانې غواړئ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله به رسول الله سلم دغه ځای باندې په خپله او په عاجزۍ سره دې دیوال سره به ځان داسې جوخ کو او دا دعاګانې به یې غوښتې نو تاسو موږ ګورئ چې دلته څومره انبیا علیهم صلات وسلام راغلي څومره صحابه کرام څومره اولیاء الله او بزرګان په دې ځای کې هغو دعاګانې غوښتې دي هغه بېنوا نه لیدلي نو یو به دا کول بیا چې د دې نه فارغه شوئ تاسو به راشئ سړی صفا مروه ته ځي نو خوا کې ابي زمزم اوبئ او هلته ابي زمزم به ډېر شی دا بمبې هم لګېدلي کولري هم وي د پریمانو دای نو هلته به ابي زمزم اوبه وڅکئ احترام داره چې سړی قبلې ته مخکې هلته خانه کعبې ته او اوبه وڅکئ او د پریمانو ځان پرې موړ کئ او په دې ټایم کې چې تاسو څه دعا وغوښته هغه دعا قبلېږي خو یو دا دعا ده زیات تر حدیث مبارک کې راغلی ده اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء چې ای الله زستانه نفمن علم غواړم داسې علم راکړي چې هغه ما ته هم فایده راکوي انسانیت ته هم فایده ورکوي او ماله کشاده رزق راکړي د رزق فراواني چې په ما باندې د رزق تنګي او غربت را نشي او د هر قسم مرض او بیماری نه الله تعالی ما وساتي نو دا دعا ده د ابي زمزم د سکلو په ټایم کې چې کله وسکي نو دا دعا وکړي اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء نو چونکې هلته بیا بورډونه لګېدلي په اردو کې هم په عربۍ کې هم په انګلیش کې هم نو صفا مروه لار به راته ښایي نو بیا درېیم عمل زمونږ سره څلور ارکانو که نه درېیم عمل زمونږ دی د صفا مروه په منځ کې سعی کول دا صفا مروه ده دا د هغې تصویر دی صفا مروه دا تصویر دی وسه هغه ځای د صفا تاسو دغه کړو صفا چې کوم ځای شروع کېږي ها دا اوس د صفا هغه غر دی خو لکه چونکې د دې څلور چته دي وسو نو په لاندې ځای کې ښکاري په باندې ځای کې ښکاري بره بیا نه ښکاري د هغې لپاره بیا سیدي هغه دغه یې چاپېره کړي ده شیشو یو دغه په هغې کې خو کوشش به دی چې دې ځای ته ځان سړی را رسوي نو دا د مروه دی اصل کې اوس دا صفا ده اوس چې کله صفا ته تاسو ورسېدئ نو هلته کې به تاسو وایئ ان الصفا والمروة من شعائر الله او که بالفرض د عربۍ دا ده نه درځي نو په پښتو کې په زړه کې هم تاسو دا ویلی شئ چې زه د هغه ځای نه شروع کوم د کوم ځای نه چې الله تعالی ما ته د شروع کولو حکم کړی دی د صفا او مروه په منځ کې چې دا د الله تعالی نښې دي فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم نو که څوک د حج بیت الله یا عمره کوي نو په هغه باندې د دې خبرې ګناه نشته چې د دې طواف وکړي مطلب د دې سعی وکړي او څوک چې په خوښه سره نیکي کوي نو الله تعالی قدردانه ذات دی د هغې بدله ولا ورکوي پوهه دی بیا دغه څلورمه کلمه به وایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده کدا نه جو پښتو کې ویل شي چې الله ته یو ذات شریک تعالی را بادشاہي ده په خپل الفاظ کې هم سره ویلی شي دغې صفا مروه ته چې ورسي دی به بیا ووایي دی به بیت الله شریف ته مخ کی چونکه هلته بیت الله شریف هغه نخې داسې لګولي نو صفا مروه ته چې تاسو لاړ شئ نو صفا مروه بیا بیت الله شریف داسې مخامخ داسې دغه شان دی نو هلته کې به تاسو دعا وغواړئ لاس په اوچت کوئ څومره دعاګانې غواړئ وغواړئ بیا چې کله دعاګانې تاسو وغوښتئ د هغه ځای نه به را روان شئ او بسم الله الله اکبر به ووایئ دا صفا ده ابله مروه په غلطۍ دا مروه لیکلی شوی دا صفا ده دې ځای ته راغلی تاسو به کوئ هر قسم دعا چې ده هغه به تاسو وغواړئ بیا به روان شئ اوس هغه اولنی تصویر راوړه د دغه هغه لاین چې دی شین لایټ چې پکې اولنی چې تاسو دا اوس په دې منځ کې د صفا او د مروه په منځ کې داسې دا ځای دی دغه شانتې دا یو نښه ده شنه لیټونه پکې لګېدلي د دې شنو لیټونو علامت سره چې په دې ځای کې به سړي منډه وهي خو نه به ډېره تیزه نه ده خو خلک داسې په دغه باندې لکه داسې منډه به وهي په دې کې به ځي زنانه به نه ځي زنانه به په خپل انداز باندې رواني چې کله دا شنه لیټونه ختم شو بس دا به دی به د خپله منډه څه کړي نو دا هغه سنت دي کوم چې د حضرت حجره ابی و او د صفا مروه چې ده نو دا د هغې د ابراهیم علیه السلام بیبي حضرت حجره ابی سنت دي چې تر قیامته پورې په ټولو نارینهو او زنانو باندې دا لازمي کړي دي چې کله دی په دې کې سعی کوي منډه کوي نو دغه شان دی به کوي چونکې دا خو اوس اوار دي پخوا دا غرونه او د دې هغه واقعه ده چې اسماعیل علیه السلام تږی شوی او تاسو به اورېدلي نو هغه صفا ته لاړه هلته کې اوبه کتې خوراک یې کتو نه بیا چې دې ځای ته راله نو چونکې دا ښکته وه
حضرت اسماعیل علیه السلام د خانه کعبې سره یو ځای نو دې ته نه ښکاري نو په دې کې دې منډه وواله بیا مروه ته لاړه دی اووه چکرې ووالې یو چکر څونه د صفا نه واله د مروه پورې یو چکرې بیا د مروه نه د صفا پورې دوه چکره بیا د صفا نه د مروه پورې درې چکره په دې طریقې بعضې اکثر چې څوک نه تلي اکثر خطا شي هغه وایي د صفا نه مروه او د مروه نه صفا پورې دا داسې لاړ شي او داسې راشي دا اوږده فاصله ده تقریبا کم 400 میټره فاصله ده په یو دغه کې نو دا سره د صفا نه د مروه پورې یو چکر د مروه نه صفا پورې بل چکر داسې اووم چکر چې د هغه په مروه باندې ختمیږي ها البته په دې کې یو اهمه خبره بله واورئ لکه اوس طواف کې سړی اووه چکره کوي یا دلته کې صفا مروه سعی کوي د ده نه هیر شو چې یاره درې مې وکړو که څلور مې وکړو که پنځه مې وکړو نو اوس بسې چل کوي دی نو دی به ګمان په دې کوي چې کم مطلب درې مې کړي دي که څلور مې کړي دي او د غالب ګمان دار چې څلور مې کړي که پنځه مې کړي دي نو په دې ټایم کې به دی په دې کمه باندې عمل وکړي په څه باندې په دې کمه ولې که په د درې کړي او دی چې ما څلور کړي نو بیا خو به دې خامخا پاتې کېږي نو که درې کړي څلور یې کړي درې نو ظاهره خبره ده چې هغه به پکې په خپله راشي نو دی چې په کمه باندې د په هغې کمه باندې شروع کوي اکثر سړی خطا کېږي په دې کې دا به دا د صفا مروه په صفا نه چې بیا دا مروه ته لاړ شي نو مروه کې به هم خانه کعبې ته مخکې هلته چې څه قسمه دعاګانې دي هغه به وغواړئ کوشش به دا کوئ چې داسې زر به نه راتاویږي هلته کې هغه غر هم ښکاري په دې دویم چت باندې که لاندې هغه هم ښکاري ځان هغه ځای ته ورسوي یا له پاسه څنګه چې په دې باندې دا خلک ولاړو په هغې باندې ودرېږئ قبلې ته به مخکې څه قسمه دعاګانې چې غواړئ دا به هلته به دقه کاري صفا ته رسئ دعاګانې به غواړئ بیا بسم الله الله اکبر درې پیرې بیا به راځئ مروه ته رسئ هلته به دعاګانې غواړئ بیا به صفا ته راځئ په دې منځ کې چې کوم شنه ټوله دي په هغې کې به سړي منډه وهي او زنانه چې دی په خپل انداز باندې رواني په مروه باندې به ختم شي په مروه باندې به څه شي دا ختم شي اوس د مروه نه وروسته څلورم عمل سره څلور اعمال ویلو یو احرام تړلو دویم طواف کولو او دریم صفا مروه صحیح څلورم دا چې اوس ویښته خریل دي یا واړه کول دي عموما اکثر هلته کې خلک یو غټه غلطي کوي هلته کې زه چې په خپل هلته ما به سره دا لویه غویمه مې نه تاسو څه کوئ اکثر به دې چلو کوو چې قینچي به راوغځو چې د دې ځای نه به یې داسې وواله د دې ځای نه یا د دې ځای نه یا د دې ځای نه وایي زه زمونږ د احرام نه آزاد شو حالانکې د احرام نه آزاد نه دي نو هلته به ډېر خلک دا چل کوي نو په دې باندې به عمل نه کوئ ښه خبره دا ده غوره خبره دا ده چې موږ ویښته بالکل وخریو سر کټا کو د دې وجې نه چې څوک سر کټا کړي د هغه لپاره رسول الله صلی درې پیرې دعا غوښتې ده او که ویښته صرف واړه کړي نو بیا به اوار واړه کول غواړي یا مشین کې یا څه خو چې ویښته واره کوي نو ټول ویښتونه به والي چې دا سنت دغه کې څلورمه حصه واجبه ده او ټول چې دی نو دا سره دا سنت دی نو د دې وجې نه د ویښته به واړه کوئ نو وایي چې ویښته واړه کوي د هغه لپاره یو پیره پیغمبر اسلام دعا غوښتې ده او چې ویښته خرئ بالکل نو د هغې لپاره درې پیرې نو په کار دا ده چې موږ ویښته وخریو دونه ګرانه ځکه چې په دې خو بنیادي فلسفه برده ده چې یا الله ستا د دین دپاره که زما سر قرباني کې زه ورته هم تیار یم نو دی به د احرام نه فارغه شي ښه د زنانو به څه حکم وي د زنانو دپاره حکم دا دی چې دا سیع وشوه اوس دا د احرام نه وځي نو دا به خپل ویښته راوالي دغه شانتې داسې غوراغونډ به یې کړي په خپله د دې یو پور امره دا د ګوتې دا پور نه دی د دې امره ویښته د ټولو ویښتو نه به داسې والي قینچي به کړي یا که د هغې سره محرم وجو محرم به یې قینچي کړي که نه په خپله به یې قینچي کړي بس د احرام نه تاسو ووتئ تاسو ته چې په د احرام په حالت کې څه څیزونه منو هغه په تاسو باندې اوس جایز شو خپلې جامې مامې لباس به واغوندئ ښه ښکلی خپل ځای ته آرام به وکئ بیا به راځئ حرم شریف ته او طوافونه به کوئ د پریمانو بعضې خلک به کې څه کوي عمرې له بیا دوباره بیا د عمرې دپاره ځي نو هلته مسجد عایشه تنعیم ورته وایي هغه نږدې دی نو هلته کې خلک ځي او بیا د هغه ځای نه ځکه چې عمره کوي نو ته به میقات دغه کوي نو هلته کې بیا خلک څه کوي عمره کوي بیا دوباره کوي خو غوره خبره دا ده چې یاره مونږ طوافونه ډېر وکړو څه وکړو نو تاسو ته کم از کم دا دوه پیرې خو د عمرې تاسو ته چانس خامخا دی یو خو دا چې تاسو د دې ځای نه جدې ته لاړئ فلایټ جدې ته دی جدې ته لاړئ نو آلریډي به تاسو د دې ځای په حالت د احرام کې تللی تاسو به عمره وکئ بیا چې هلته کې تاسو څو ورځې دي 20 ورځې دي نو هلته تقریبا 15 شپږ ورځې به هلته بیا به ځئ مدینې منورې ته نو مدینې منورې نه چې بیا واپس راځئ جو بیا هم تاسو سره د عمرې چانس وي خو غوره خبره دا چې هلته مو قضا نه کوي ګورې اکثر خلک وایي ستړی یم یا نفس او شیطان زور کوي یا وایي په بازارونو کې وګوره دومره ښایسته ښایسته بازارونه دي دا دي نو ګوره دا وګڼئ چې د الله تعالی موږ یو مقرره کړې ده چې یو منټ ستاسو ضایع نه شي سیوا د دې نه چې خپل دغه ته لاړ شئ آرام وکئ وده شئ دغه دي نور کوشش دا کوئ چې یاره تاسو په حرم شریف کې
که طواف کوئ نو د دې وجې نه حدیث مبارک راځي وای الله تعالی روزانه په دې دغه باندې 120 رحمتونه وری. څو رحمتونه وری؟ موبایل له چارې بنې کوي 120 رحمتونه وری. اوس هغه 120 رحمتونه چې وری نو 80 رحمتونه د هغه چا لپاره څوک چې د دې بیت الله شریف نه طواف کوي او 40 رحمتونه د هغه چا لپاره څوک چې د بیت الله شریف کې مونځ کوي او 60 رحمتونه د هغه چا لپاره څوک چې د محبت او د مینې په نظر د بیت الله شریف ته ګوري. نو هر نمونه سره ثواب ده، د تجلیاتو مرکز ده، د رحمتونو مرکز ده. نو سره د دې نه فائدہ غستل غواړي. بهر حال کله چې عمره وشي نو د عمرې ارکان چې دغه په مکه مکرمه کې پوره شي، په مکه مکرمه کې څه شي پوره شي. بیا جو کې خلک مدینه منورې ته راځي او ظاهره خبره ده چې امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه مینا محبت په زړه کې پروتي. نو کله چې د مکه مکرمه نه تاسو راځي او په بس کې کېنئ نو بس ورد بس تاسو درود شریفي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو دا درود شریف وای او دا به وای تر هغه وخت پورې ځکه چې او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا محبت په پزړه کې ډیر په ادب او په احترام باندې با مدینه منورې د اخر شو کله چې هغه گنبد خضرا او هغه مینارې ښکارې شي دا غي به چې چا نه لیدل دا غي جدا یو منظري. نو دا سری دا قتل الله تعالی خو الحمدلله مقرره کړي وسلور کال ما دلته تیر کړو، یو کال مال ته مکه مکرمه کې تیر کړو. نو دا ټولي بهر حال درود شریف وای. بیا چې کله درود شریف وای نو دا غیره لپاره بیا باب السلام دی چې د زنانو د لپاره جدا ځایونه چې کم اکثر نارینه الته پاتې شي هغه ته پتی دا غیره لپاره جدا دروازې نو هغه پاغي کې نه نوځي خپل نوافل هم الته کې کوي او بیا موقع الته کې بیا زیارت لري راغواړي هغه د هغه طرف نه خدا سړی چې راځي هغه په باب السلام چې رانه نوځي نو زهره خبره چې دی جالو تر ورسي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه ده. بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه نو چې کله دې ته مخامخ شوي درود شریف وایي او پکار دار چې اکثر خو هغه پولیس سره نه پدې دی راکاږي خو پکار چې لګلري تی پدې لک سایډ باندې کنه نو هغه ته یو سړی سترګې پټي کی او درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وجه الصلاه والسلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. بیا دا سوچ کئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زړه مبارک نه چې کم نور او رڼا راوځي هغه زما زړه ته داخليږي. اسوم چې په حرم شریف کې تاسو بیا ناسې الته کې په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې نو ظاهره خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه دا ټول خوخکاری نو په دین یت باندې درود ویل په مخه درود ویل او په هغه باندې د نیت کول چې یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه مبارک نه چې کم نور او رڼا راوځي هغه زما زړه ته داخلي کې او زما زړه چې دغه صفاکیږي د ګناهونو د دلدل نه او د برایانو نه او دغه دعا کول چې الله تعالی د دې د نور او انوارات چې دي دا خپل وطن ته هم سم خپل کور ته هم سم نو دا زیارت دغه دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت مبارک دا اهم دی. بیا د دې ورستو مدینه منوره کې مختلف زیارتونه هغه مسنون دي چې سړی وکي دا د جبل احد دا جبل احد خو دې طرف ته خو دا هغه غر دی کوم ته چې جبل روما وي دې طرف ته بیا دغه د شهدا دي او هغه طرف ته بیا 3-4 کیلومتر کې د احد غر دی او دا چې کله هغه جنگ شو احد دا تقریبا 3-4 کیلومتر فاصله کې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم نه نو دا جبل روما دی دا هغه جبل روما دی چې کله احد دغه کېدو په دې باندې 50 صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقرر کړو 50 صحابه کرام بیا خالد بن ولید تعالی له ایمان نو راوړ هغه راغی او صلیوی صحابه کرام را کو شیخ کته هغه لس صحابه کرام شو هغه شهیدان کړو نو هغه اهم مورچه وا جبل روما نو دا د احد غر دی التکوم تل دی التم جمعات ته التک شهدا هم دي دا غوي دغه کول التم دعاګانې غختلني مخکي دا مسجد قبلتین دی مسجد قبلتین څه مطلب دوه قبلو والا جمعات نو التکی چې په مدینه منوره کې کله موږ مسکو نو موږ جنوب ته مخ کو دسی دلته موږ دسی مخ کو کنه جنوب ته قبله دسی پاتې کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړو ولس میاشتې دسی مخ کړو بیت المقدس ته فلسطین بیت المقدس دسی نو بیا په مانځ کې ورته الله تعالی حکم وکړو چې سو وس خانه کعبه ته مخ کا نو دغه شاته راوګرځي دسی نو جنوب طرف ته الته کېده نو دا مسجد قبلتین دا هغه جمعه ته پکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت صحابه ته حکم شو چې قبله بدله شو بیت المقدس په ځای چرته راشه دا هغه جمعه ته دا بم تاسو وینئ مخکې
مسجد قباء دا هغه جمعه ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنې هجرت وکړو او بیا پړاو کړو هغه ځکه دا مسجد قباء ده. په دې کې 2 رکعات نفل کول سری دا مسنون دي، انتهایی لازمي دي. د ځای هم دعاګانې وغواړي. دا تقریبا 1.5 کیلومتر د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم نه لري دی دغه طرف ته. دا چې سړی راځي نو په پلار راځي حرم مدینه منورې ته چې راځي مخکې. بس دا یو څو هدایاتو د عمرې په حواله باندې او یقینا د ستاسو د سعادت خبره وه چې د دې ځای نه سړی تیار لاړ شي او دا بنیادی ارکان د هغوی مخې ته نو دا ښه خبره ده. الله تعالی نه به دعا غواړو چې دا کم ارکان مو زده کړو د دې ارکان سره سره د دې کم تعلیم چې موږ ته راکړه شو د دې تعلیم سره سره موږ په دې باندې عمل وکړو او الله تعالی دې زموږ نه دا عمره قبوله کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.